کوي الودود الولود چې محبت پکیم ډیر او بچیم ډیر راوړي بچو والا زنانه ګوري چې نکاح کوي او الودود محبت والا ګوري چې محبت پکې ډیر او بچی ډیر راوړي نو پته به څنګه لګي چې دا بچی ډیر راوړي نو د دې به خويندې واده شوي کنه خو خويندې نه دی واده شوي نو ترورانې به واده شوي کنه خو د مور خويندې نه ښه د پلار د دې جنۍ خويندې او د دې جنۍ د پلار خويندې به ګوري د مور خويندې نه هغې ته وګوره به واده شوي نو چې محبت یې پیلو کړی دی که نفرت یې پیلو کړی دی او بچي لږ راوړي دي که ډېرې راوړي نبی علیه السلام فرمایي نکاح د بچو والا ښځو سره کوئ فإني مکاثر بکم الامم زه به د قیامت په ورځ چې خپل امت ډېر وینم زه به فخر کوم په قیامت کې زه به فخر کوم په جنت کې به جنتیان 120 صفوي او په 120 صفو کې به اتیا صفه د امام الانبیاء امتیان ولاړي الحمدلله او شل صفه به د نور انبیاء امتیان نکاح د دسي بیبي سره کوي دسي بیبیانو سره کوي چې هغه بچیداري وي اب بچی ډیر راوړي دا بچی والا خاندان سره نکاح کوي او وی کوشش کوي د پیغلې سره نکاح کوي د کونډو په نسبت وی د پیغلې سره نکاح کوي جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی موږ د یو جهاد نه روپش قربان نبی علیہ السلام الله جیب اخلاق ورکړو د ټولو نزیات نبی علیہ السلام به خوشتبی د ټولو نزیات د چا سره کوله تاسو ته پته شته د ټولو نزیات خوشتبی به امام الانبیاء د ماشومان سره کوله د ټولو نزیات خوشتبی دا به د ماشومان سره کوله جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی د جهاد نه روپش شو مدینه منوره ته راځي شو ایمان نوې واده کړو مورته د الله حبیب مال لګي اجازه نه راکې چې زه کورته لګړو به ورشم واده مې کړې دې نوې ما ته چې خو واده دې کړې دې ما ورته چې واده مې کړې دې وی چې څنګه پیغله دې غوښتې ده که کونډه دې غوښتې ما چې کونډه مې غوښتې ده ما ته چې تا پیغله نه کوله پیغله خو کنه ما ورته چې ما کونډه کړې وی به وروسته وجه ښکاره کړله د اته خویندې وي د دې جابر رضی الله تعالی عنہ ما وی چې که زه جینۍ وکمه نو دا خویندې مې هم جینکۍ دي نو د دې تربیت په ونه شي نو ما ځکه کونډه واغستله چې دا به دیله د مور مینه ورکړي نه د دې تربیت په صحیح وکړي ښه نو چې داسې کور یې هغه ته بیا د داسې ښځې ضرورت وي ښه چې هغه د ده د بچو تربیت وکړي تاسو خیال یې بعضې وخت کې سړی وي هغه داسې ماشومه جینۍ وکړي کور کې بچي وي نو هغه له داسې عمر رسیده زنانه پکاري چې دا لوڼو له هغه د مور مینه ورکړي او دا لوڼه د هغې نه تربیت زده کړي چې دا یو افضولي نو بله به د بلې نه څه تربیت زده کړي نبی علیه السلام به ښه اصول ښودل ښه یو صحابي راغی وی انصارو کې نکاح کوم نبی علیه السلام ورته وینه ښه یو نظر یې وینه ځکه د هغې په سترګو کې وی لږ دغه دی یا شینوالی شنی دی یا پکې بل څه نقصان دی خو یې وینول ښه وینه نو د دې وجې نه علما وی لیدلی شي چې کله د بیبي سره رشته کوي او ستا ورسره اراده د نیکۍ ځکه دا د عمر سودا ده هسې نه چې بیا په دې باندې اختیمانه سمانه د شریعت ډېر ښکلي اصول دي شریعت د ازدواجۍ تعلیم ورکوي چې د سړي د بیبي وي او د سړي د کور او ازدواجي زندگی د آباد وي نو په دنیا کې بهترین ملګری چې دی المرأة الصالحة هغه نیک بیبي ده چې کله دنیا کې بنده ته نیک بیبي میلو شي د دې نه بل لوی نعمت د دنیا چې دی هغه نشته دی او بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها د نبی علیه السلام بیبي وه د لومبنۍ بیبي وه نبی علیه السلام سره یې داسې ژوند تېر کړی چې نبی علیه السلام به د مرګه پورې دا یادوله د مرګه پورې یو ورځ بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی مونږ کره غږ وشو اواز بیخي د بیبي خدیجې رضی الله تعالی عنها نبی علیه السلام ته ښه پته وه چې وفات شوې ده وی نبی علیه السلام په ژړا شو ما ورته چې د الله حبیبه ولې ژاړې وی چې دا आवाज بالکل د بیبي خدیجې رضی الله تعالی عنها په شانتي ما چې کو دا چرته هغه ما کره راننوتله
د مرګ پورې د خلین نه وېستلی د مرګ پورې علما وایي د دې وجه دا وه چې دې چې د نبی علیه السلام سره څومره ژوند ایستلی په ټول ژوند کې دې یوه خبره داسې نه وه کړې چې هغه د نبی علیه السلام په طبیعت چپه لګېدلي په ټول ژوند کې دا کمال دی کمال ټول ژوند داسې تېرول ټول ژوند داسې تېرول یو ورځ نبی علیه السلام له را روانه د بیبیانو نبی علیہ السلام لرا روانه د سالن روټۍ راغستې نبی علیہ السلام له روټۍ راوړي جبرئیل امین راغی د الله حبیبه بیبي خدیجه را روانه ده تاله روټۍ سالن راغستې ستا خواله را روانه ده خو چې راشي نو ورته به ووایي چې جبرئیل امین راغلی و او جبرئیل امین وایي چې د الله د طرف نه راغلی ما زما سلام رب العالمین وایي چې په بیبي خدیجه او ته به پې زما سلام وای چې جبرئیل امین وای چې ته ورته زما سلام ما سلام د الله د طرف نه راوړی دی او زما سلام به پې ته ووایي چې راشي ورته به ووایي چې جبرئیل امین او رب العالمین درته دواړه سلام کوي او فبشرها ببیت فی الجنه او زیری به ورته ورکړي چې په جنت کې درله الله یو کور تیار کړی دی په جنت کې درله الله یو کور تیار کړی د ژوند چې سړی تیری ښکلی ژوند تیرو دنیا کې لگ وقت سفر دے وی الموت قدح کل نفس شاربها مرگ یو پیالی دا کل نفس شاربها ہر سڑے بیس کی مرگ یو پیالی دا ہر سڑے بیس کی والقبر باب کل ناس داخلها او قبر یو دروازہ دا ہر تن بپی داخلی ہو مرگ یو پیالی دا ہر نفس بیس کی او قبر یو دروازه د هر انسان به پې داخلیږي نو دا ګوټ او دا دروازه راته پراته دي رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله